بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يقال الجزي للأخص من الشيء وهو أعمه، والكليات خمس. مولوی صاحب دغه دریم فصل دی چې موږ پکې درې مقاصد بیان کړه تر اوسه، د دوو کلیانو په منځ کې نسبتونه او د هر یو نسبت څو مادې غواړي، رجع کومو قضیو ته کېږي هغه هم بیان کړه، او د نقیضینو منځ کې څه نسبت دی هغه هم بیان کړو. اوس راته یو څلورمه خبره د دې فصل بیانوي مقصدي، هغه دا د مرقات کې ویلې ده چې کله کله لفظ د جزئی کم جزئی چې تیر شلو د کلی په مقابله کې د هغې نه غیر په یو بله معنی باندې هم صادق راځي. یو جزئی خو د کلی په مقابله کې تیر شو، هغه جزئی چاته ویل کېدلو چې په ډېرو باندې صادقېدل عقل جایز نه ګڼي، عقل دا ممتنع ګڼي چې په ډېرو صادق راشي. یو دغه تعریف جزئی تیره شوې وه، دغې ته جزئی حقیقي ویلی کېږي. د دې په مقابله کې یو بله جزئی ده، هغې ته به جزئی اضافي ویلی کېږي. د هغې تعریف دا دی، هر توجه جي هر اخص تحت الاعم ته جزئی اضافي ویلی کېږي. اخص یعنی هر هغه شی چې هغه د چا د لاندې وي او د دې نه څوک بر عام وي، عام نو دې لاندې ته دا څوک چې خاص دی دې ته به جزئی اضافي ویلی کېږي. مثال په طور باندې زید چې دی د انسان نه خاص دی، نو زید جزئی اضافي ده ځکه اخص دی تحت العام انسان نه. دغه شان انسان هم بې جزئی اضافي ده ځکه انسان خاص دی د چا نه، حیوان نه. نو دا انسان چې دی د اخص شو تحت العام. بے حیوان چې دی دا هم جزئی اضافي ده په نسبت سره جسم نامی ته، نو جسم نامی ته عامه ده. یاره لنډه دا ده بس، هر هغه څوک که هغه جزئی وي او که کلي وي، خو چې بره ته څوک عام وي که نه دې ته به څه ویلی کېږي، اضافي ویلی کېږي. صحیح شو؟ یو دا خبره ماتن بیانوي، ورسره دا بیانوي مخکې چې کومه جزئی تېره شوې ده چې عقل په ډېرو باندې صادقېدل ممتنع ګڼي، هغه جزئی او د دې جزئی منځ کې نسبت څه دی؟ نو هغه جزئی خاص ته خاص او دا جزئی عام ده، یعنی عموم خصوصي مطلق نسبت دی. هغه جزئی چې کله موجودېږي نو دا به هم موجودوي، خاص چې کله موجودېږي عام موجودي که نه. البته دا جزئی چې نو بیا نه د ضروري دا چې کوم دی کې موجود شي هلته دی هغه هم موجوده وي. انسان کې دا جزئی شته دی هغه پکې شته، یعنی انسان جزئی اضافي ده خو جزئی حقیقي نه ده. بهرحال د دواړو منځ کې عموم خصوصي مطلق نسبت دی. جزئی اضافي کوم چې دلته بیانېږي دا اعمه ده، او جزئی حقیقي کوم چې مخکې بیانه شوې ده هغه خاصه ده. ورته وګورئ ماتن وایي وقد يقال الجزي للأخص من الشيء، او کله کله ویلی کېږي جزئی چاته ویلی کېږي للأخص، اخص من الشيء د عام نه، هر اخص تحت العام ته. وهو او دا جزئی اضافي چې ده متن وی مجلس صاحب، دا جزئی اضافي چې ده عامو دا عامه ده د چا نه د مخکې جزئی نه، ځکه هغه جزئی حقیقي و هغې خاصه او د عامه. راځي ولا قوله وقد يقال، تاسو لږ بر وګورئ مولوي صاحب شارح هم دغه خبرې لږه تشریح کوي او تقریبا 5 خبرې دي جوړې کړې دي. یو راته دا بیان کوي چې لکه دا جزئی چې دا کومه مخکې تېره شوې ده د هغې نه علاوه په یو بل شي باندې هم د جزئی اطلاق کېږي چې هغه اخص تحت العام دی. دویم راته دا بیانوي دې ته به جزئی اضافي وایو، او مخکې چې تېره شوې ده هغې ته به جزئی حقیقي وایو. او دریم راته د دواړو منځ کې نسبت بیانوي، همدا خبره کوي چې دا جزئی چې کوم وس شروع ده د عامه ده او مخکې چې کومه تېره شوې ده هغه خاصه ده. او به وهو اعم د دې دوه مطلبه راته بیانوي اخیره کې. وهو اعم د پاره څو مطلبه، یعنی دوه تشریحات یې کېدلی شي هغه راته بیانوي. نو راځي والله وقد يقال یعنی ان لفظ الجزئیه، دا خبره مې بره وکړله، زه به وکم د شارح د طرفه به ووایو
جزئی اضافی تعریف راته کوي. جزئی اضافی چاته ویلې کېږي؟ هر هغه خاص چې برت عام وي دغه خاص ته جزئی اضافي ویلې کېږي. او مثال سره ښه واضحېږي. ما ویل انسان خاص دی برت عام څوک دی؟ یا زید خاص دی برت عام څوک دی؟ انسان. نو زید جزئی اضافي شوله ځکه برت عام دی. انسان هم جزئی اضافي دی ځکه د دې برم عام دی. حیوان هم جزئی اضافي دی ځکه د دې د برم عام شته. جسم نامی هم جزئی اضافي د برت عام شته دی. جسم مطلق هم جزئی اضافي د برت عام شته دی. جوهر خیال هم دی که نه؟ نور بنځي نور موزري سوځي وي. بهرحال هر اخص تحت العام ته هر هغه څوک چې د هغې د بر عام وي نو دې خاص ته به ویلې کېږي جزئی اضافي. دا اوله خبره ده. تعریف د جزئی اضافي کوي. نو وایي یعنی ان لفظ الجزئی لفظ د جزئی چې دی کما یطلق علی المفهوم الذي لکه څنګه چې اطلاق کېږي د دې په هغه مفهوم علی المفهوم الذي په هغه مفهوم باندې یمتنع ان یجوز صدقه چې منوي دا خبره چې جایز دي شي د دې صادقېدل علی کثیرین په ډېرو باندې څنګه چې په هغې اطلاق کېدلو که نه جزئی حقیقي یادوي. نو کذلک همدغه شان لفظ د جزئی چې دی یطلق د دې اطلاق کېږي علی الاخص په هغه خاص باندې من الشهید عام هر اخص تحت العام. فعل دا اوله خبره شوله. ما ویل تقریبا څلور خبرې بیانې. اوله دا شوله چې د جزئی اضافي تعریف یې وکړو. دویم د دې تسمیې بیانې، تسمیې نومونه بیانې. بس ویې داسې به وکړو چې هغه مخکې کوم تېر شوی دی د خیره د نن نه به هغې ته صرف جزئی نه بلکې جزئی حقیقي وایو او دې ته به جزئی اضافي وایو. داسې به نه کوي چې صرف جزئی وي. به خلک وایي چې هلکه دا هم جزئی دی دې سره څه کوي. نو د نن نه به هغې ته جزئی حقیقي او دې ته جزئی اضافي وایو. هغې ته جزئی حقیقي ولې وایو مولوي صاحب؟ ځکه موږ د هغې حقیقت ته ګورو او نوم مو له ورکړی دی. چونکې په ډېرو صادق نه راځي. عقل جایز نه ګڼي چې په ډېرو صادق شي. نو حقیقت کې هغه جزئی ده ځکه ورته جزئی او دلته دې ته جزئی اضافي وایو. ولې دې کې اصل کې دا جزئی نوم چې ورته موږ وایو که نه دا بره د دې نه څوک عام د هغې ته ګورو د هغې په نسبت دا خاص دی ځکه ورته جزئی وایو. نو دا جزئی اضافي شوله نسبتي جزئی. راځه وله فعل الاول که اول صورت شي چې په ډېرو د صادق راتلل عقل جایز نه ګڼي که دغه صورت شي نو یقید بقید الحقیقي مقید کېږي بیان مسمى کېږي په تسمیې د حقیقي باندې. وعلى الثاني او که دویم صورت شي دا به مسمى کېږي بالاضافي باندې. ورسېدلې تعریف هم وشو نمونه هم بیان شو نمونه بلکې تسمیه خو لا پرېږده. ماتن زموږ شارح صرف تسمیه بیان کړې وجه تسمیه نه موږ ولا وجه تسمیه هم بیان کړه. دریم بیان راته کوي نسبت یې څه دی. نو موږ ویلي مولوي صاحب دا خو ته یاده شوله که نه دا جزئی اضافي چې ده دا عامه ده او هغه جزئی حقیقي چې تېره شوي دي صاحب هغه خاص ده. یعنې دواړو منځ کې د عموم خصوص مطلق نسبت دی لکه څنګه چې حیوان او انسان کې دغه نسبت و. عموم خصوصي مطلق کې موږ دا ویلي که ستاسو یاد وي کوم ځای کې چې خاص موجودېږي عام به موجودېږي. کوم ځای کې چې انسان موجودېدلو حیوان موجودېدلو. خو داسې نه ده چې کوم ځای کې د حیوان موجود شي هلته دي. نو کوم ځای کې چې جزئی حقیقي موجودېږي دا اخصه ده هلته به جزئی اضافي هم موجوده وي دا عامه ده. خو داسې نه ده چې کوم ځای کې د جزئی اضافي وي هلته د بیا جزئی حقیقي موجوده شي. لکه مثالونه واوره که نه جزئی حقیقي مثال څوک دی؟ زید یا بکر یا عمر څوک چې م یادې باره دې څوک دی؟ انسان. یو طرف ته جزئی حقیقي ده ورسره جزئی اضافي هم ده ځکه باره ته څوک شته که نه. نو اخذ تحت العام خامخای هر جزئی حقیقي د یو عام مفهوم د لاندې داخلي. نو که دې ته وګوري چې جزئی حقیقي ده په ډېرو صادق نه راځي جزئی حقیقي هم شوه او د یو عام مفهوم د لاندې داخله ده ورسره جزئی اضافي هم شوله. خو داسې نه ده چې کوم ځای کې د جزئی اضافي وي هغه د خامخا څه وي حقیقي هم وي. ولې انسان ته وګوره جزئی اضافي ده ځکه د حیوان د لاندې داخله ده خو جزئی حقیقي نه ده خو په ډېرو صادق راځي ونه رسېدی. وګورئ کوم ځای ته ورسېدو
والجزئی بالمعنى الثاني جزئی په معنی ثانی باندې چې موږ واخلو اعم منه دا عام د جزئی حقیقی نه والجزئی جزئی چې دا بالمعنى الثاني کدا موږ په معنی ثانی باندې واخلو عام د عام د ملکا دوباره پیراله ما اوسې مې ونه ویلو کنه ته ډایرکټ لیکل کې وکیل ما چې ول څه ویل قدر لیکل هغه ټیک نه وسی دوباره صحیح ویم وګوره والجزئی جزئی چې دا بالمعنى الثاني په معنی ثانی باندې عام یعنی جزئی اضافي دی دا عام دا منه د جزینا کوم جزینا پس ورشه مخکې بالمعنى الاول کوم جزئی چې په معنی اول باندې دا غینا وسوره سره به یعنی جزئی حقیقی نه اذ كل جزئی حقیقی كل جزئی حقیقی ځکه هر جزئی حقیقی چې دا فهو مندرج دا داخله ده تحت مفهوم عام دا دی عام مفهوم دلاندې داخل زیاد روال انسان دلاندې داخل دی هذا الفرس رواله د فرس دلاندې داخل دی دغه ټوپۍ رواله د مطلق ټوپۍ دلاندې داخله ده کنه نو دا داخله وی لاندې دی مفهوم عام نه واقله المفهوم والشيء والامر کم از کم هر شی چې دی دې د بار خدا شته چې مفهوم څوک دې بار شته یعنی د مفهوم دلاندې خدا داخل دی هر شی شی دلاندې داخل دی څه چې مده کنه دا شی د شی دلاندې داخل دی هغه شی د شی لاندې داخل دی خیال مده کنه دا شی خاص دی او مطلق شی به عام دی نو هر شی چې کم دی کم از کم د یو شی یا د یو مفهوم او یا د یو امر دلاندې داخل دی دا څه کې اعتراض نه جواب دی ښا اعتراض دا دی چې مفهوم د واجب الوجود دې خارج کیو فرد د ذات د باری تعالی ذات د باری تعالی دا جزئی حقیقی د جزئی حقیقی ذات د باری تعالی یادوما خدا خو تحت العام نه داخله دي لاندې خو د مفهوم نشته دی خیالم دې کنه دا خو جزئی حقیقی دا خو د دې د بار څوک عام نشته نو موږ جواب کوو چې یار ګوره واجب الوجود هم یعنی ذات د الله تعالی هم د واجب الوجود مفهوم دلاندې داخل دی دې کنه او دې ته موږ واجب الوجود ته موږ کلی ویلې وکړه خیال مې کلی په اقسامو کې ویلې چې خارج کې صرف او صرف یو فرد موجود وي او د بل ور سره موجود ممکن نه وي دا څه وکنه بهرحال هغه هم د یو مفهوم دلاندې همدغه شان د شی دلاندې داخل دی نو وی واقل کم از کم دغه جزئی حقیقی بره چې دی کنه مفهوم وی شی وی امر وی بهرحال هر جزئی حقیقی چې دا جزئی اضافي وي دا وشولا ورپسې وی ولا عکس او دا څنګه ده چې هر جزئی اضافي دي خامخا جزئی حقیقی وي ولی انسان چې دا جزئی اضافي ده کنه فکه د حیوان دلاندې ده خو جزئی حقیقی ده نه ده دا خو ډیرو باندې صادق راضی کنه جزئی حقیقی خو ډیرو صادق را تلاقل جایز نه غني ولا عکس اذ الجزئی الاضافي چې دا قد يكون کله کله وی دا دې كل ما يلي كره دي ياخذ غير كچ غير شيء تاګه پین لګ قد يكون كليا ده امن غلطي قلندرانو سره خوا دي خوا کوي وګوره تاسو نه ملي سي وای کنه ها كم بتوصل ولا عكس اذ الجزئی الاضافي چې دا قد يكون كليا دا کله کله کلی وي اگر انسان ته وګوره بالنسبه للحيوان جزئی اضافي ده خود سره د دینه جزئی حقيقي نه ده ولك ان تحمل قوله وعم ولا جواب سؤال مقدر كان قائلا يقول وليس ما ویلو به څلورم نمبر کې درې وشوخه جزئی اضافي تعریف وشو داغي تسمیه بیان شولې داغه منس کې نسبت بیان شو وسته د ماتین دا قول چې هو عام دا غي دوه مطلب بیان توجه ده یو مطلب دا ده دا کوم چې موږ ویلو دا مطلب دی څه مطلب دا جزئی اضافي چې دا عام ده دا هغه جزئی حقيقي په مقابله کې یو دغه مطلب وشولو پورا وضاحت وشو پوه شو به دیم مطلب وی راځي موږ د دې سوال جواب جوړ کو او دا هو عام به جواب جوړ کو اصل کې دی او سوال مقدر نه سوال دار دا متوجه شو
خو مواشي وایي دومره په زول سوال دی چې څه حد یې نشته دی. راځئ وایو اوس څه کوي نو سوال دا دی یار تا وویلو وقد یقال الجزي للأخص من الشيء. لنډه دا ده چې د جزي اضافي تعریف یې وکړلو څه الاخص په اخص سره دی وکړو الاخص. دومره خبره ذهن کې کېناستله. راځئ دا خبر واپس پرېږدو یو بله مسله معلومه کړو یو قاعده معلومه کړو چې اعتراض پرې ولګي. دا مسله راته را روانه ده د خیره سره. معرف چې دی که نه معرف دا به مساوي وي د معرف سره نه به تې عام وي نه به تې اخص وي. دا خبره زده شوله. معرف چې دی تعریف دا به د معرف سره مساوي وي نه به تې اخص وي نه به تې عام وي. زده شو. اوس راشئ مولوي صاحب معترض وایي تا د جزئي اضافي تعریف وکړلو په چا سره الاخص سره. چا سره او اخص مخکې موږ ته تېر شولو پرون سبق کې یو عام بل اخصو. عام هغې ته ویل کېدلو چې به خاص کوم دی کې موجودېدلو هغه به پې صادق راتللو او اخص به هغې ته ویل کېدلو چې دا به نه ولازمه چې عام دی کوم دی کې موجود شي دا دې پې صادق راشي. لکه مثال انسان او حیوان تیر شوي وو عموم خصوصي مطلق کې تیر شوي وو راته وکړو نو عموم خصوصي مطلق کې حیوان چې کوم دی کې به انسان او حیوان به پې صادق راتللو خو چې کوم دی کې حیوان او عام دا لازمه نه وه چې انسان دې پې صادق راشي. بهر حال دواړه کلي نو عام هم کلي وو اخص هم کلي وو. لا اکشن مخکې چې را د څوک اخص تیر شوی دی هغه د خپله څه دی لنډه دا ده کلي دی. پوه نه شولې بیا موږ ته دا اخص کم دی کې تیر شوی عموم خصوصي مطلق کې تیر شوی که نه خو اخص هم کلي وو عام ځکه موږ د دوو کلینو منځ کې نسبتونه بیانول هغې کې اخص او عام راغلی. بهرحال مقصدي خبره دا ده چې اخص چې دی دا کلي دی او تا دا معرب جوړ کو تعریف دی جوړ کو د چا دپاره د جزئي اضافي دپاره. جزئي اضافي څه تعریف دی اخص نو اخص خو کلي وي او جزئي اضافي باره کې ته ویل دا کله کله جزئي هم کېدلی شي جزئي حقیقي هم کېدلی شي. لکه زید چې دی که نه انسان د لاندې دی نو جزئي اضافي زید هم کېدلی شي جزئي حقیقي هم کېدلی شي. او تا تعریف څه وکړلو الاخص یعنې کلي دی نه پوهېږئ پې تا په تعریف کې ویل جزئي اضافي څوک دی الاخص اخص دی نو اخص خو څه وي کلي وي مخکې تېر شوي دي. نو دا خو تعریف چې کوم دی بالاخص وشولو ښه تعریف بالاخص مطلب بالمساوي نه شو ځکه تعریف مثال انسان تعریف وکړي صرف انسان څه تعریف دی ته وایي چې هلکه خاص شیات کې مثال داسې وایي انسان څه تعریف دی خوځېږي خیال دی که نه صرف دا تعریف خو نه نور هم ورسره دي. پوه شولې په خبره باندې دا تعریف بالمساوي نه دی بلکې په خاص سره تعریف دی. موږ ویلي تعریف بالعام هم نه دی جایز بالاخص هم نه دی جایز او تا چې کله لفظ د الاخص ویلو دا تعریف دی د جزئي اضافي وکړو په دې سره جزئي اضافي چا ته ویل کېږي چې هغه کلي وي بالاخص مطلب هغه کلي وي دا مطلب څه شو. حالان کې زید هم جزئي اضافي کېدلی شي هغه د اعتبار کړلو. په سوال پوه شولې جواب دا دی دا هلته وایي وهو عام دا دلته چې موږ کوم اخص یادو دا اخص دا مخکینی اخص نه عام دی هغه صرف کلي ته شامل او دا اخص چې دی کلي ته هم شامل دی او زید عمر بکر جزئي ته هم شامل دی. پوه شولې ورته وګورئ ولکه او تا لپاره جایز ده ان تحمل قوله چې تحمل کې قول د ماتن کوم قول چې هغه وهو اعم دی فچای حمل کې علی جواب سوال مقدر په مقدر سوال باندې کان په جواب دی سوال مقدر باندې کان قائلا کوئی یو قائل یقول غوي څوي الاخص على ما ولم سابقا اخص چې بنا پاغه صورت چې هغه مخکې تیر شو علامه بنا پاغه مسله ولم سابقا کما چې سابقا معلومه شوی ده نو اخص چاته ویل کېدلو سابقا کې هو الكلي الذي ورغه كلي وكلي خلم ده کنه هغه کلی ته ویل کېدلو یصدق علیه کلی آخر چې هغې باندې بل کلي صادق راتللو صدقا کلیا هر وخت کې صدق کلي سره ولا یصدق او صادق نه راتللو هو دا علی ذلک الاخر باندې هغه عام باندې به هر وخت کې صادقه نه راتللو
بهرحال کلی خدای کنه دا خاص وهو ولا يصدق هو او دا اخص صادق نرات له على ذلك الاخر باندي كذلك دقشان يعني صدقا كليا سر صادق نرات له والجزء اذا بيچ لا يلزم ان يكون كليا دا خو لازم نه دي چې دي شي کلی دي شي او تا چې خاص ویلو خاص کلی دي نو معلومیږي چې دا به صرف او صرف څه وي کلی وي تا خو دې ظاهر کړل نو ځکه بل قد يكون جزئيا حقيقيا دا جزئی اضافي خو کله کله جزئی حقیقي هم کېدلی شي نو فتفسیر الجزئی الاضافي نو که څوک تفسیر د جزئی اضافي کوي 50 سره بالاخص سره نو دا د شلو لکه د تفسیر جزئی اضافي کوي په کلی سره نو تفسیر د جزئی اضافي بالاخص بهذا المعنى دا تفسیر بالاخص شلو بالاخص ویږي نو معرف مکمل راګیر نه کوډي افراد معرب تبار شي فاجاب بقوله نماتنو ته جواب ورکي په خپل دی قول وهو عام ويار دلته چې کوم خاص بیانوما دا غین عام دی صرف کلی و دا خاص کلی هم دی جزئی ته وهو عام لخص المذكور ها هنا كما اخص مذكور شو دلته دا عام دی د چانه من المعلوم سابقا انفا دا اخصنا چې معلوم شوی دی مخکې او نږدې مخکې معلوم شوی دا غین دا عام دی وشل بي خجي شي وهو اعم توجه اخري خبره وهو اعم چې کلا د سوال جواب شو نو به نسبت خو بیان نشو کنه یار مخکې هم ویلو دا نسبت بیانې چې دا جزئی اضافي عامه ده دا جزئی حقيقي نه نو ستوي چې وهو اعم د سوال جواب دی نو د دې جزئی اضافي او د هغه جزئی حقيقي منس کې څه نسبت دی خو بیان نشو کنه دا صورت واره هم بیان نشو و یار زمنن ته معلومیږي کنه څنګه ته معلومیږي څنګه دا اخص عام دی دا غینه نو دا جزئی ته شامل دی کلی ته شامل دی او هغه جزئی حقيقي چې وا هغه صرف جزئی ته شامل و نو د خپل هغه خاص شو او دا عام شو لا په بنه شولې چې ویل دا عام ده کلی ته شامل ده جزئی ته شامل ده جزئی حقيقي صرف جزئی ته نو خپل ته معلومه شول دا عام او هغه خاص وګورئ ومنه او هم دي عامنا يعلم معلوميږي چې ان الجزئيه جزئی چې دا به هذا المعنى هم په دې معنی دا عامه ده چانه من الجزئي الحقيقينا نو شرب سي فيعلم بيان النسبه نو معلوم شور سره بیان د نسبت هم التزامي تور باندې وهذا من فوائد بعض مشايخنا دا فواید زمنګ د بعض مشایخو طاب الله وثراه الله پاک دی ولا خاور خسته کی قبر دی ولا منور کی انور مخ کی نه پوره کیږي بس وګورو